अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स नन ज़मूंग टॉपिक ढेर ज़बरदस्त टॉपिक थे एंटीबायोटिक नन बा इंशाल्लाह मूंग दा टॉपिक डिस्कस को ढेर यू ज़बरदस्त टॉपिक थे और दा नुम बतासो पौरस की खुबे खामखा यू पेर या पे हफ्ता के बा तासो दा नुम खामखा औरई या पौरस के या पे हफ्ता या पे मियाश के मतलब पे जोन के बाहर यू कस दा एंटीबायोटिक दा बे इस्तेमाल करी ठीक शो कागा डॉक्टर दे कागा मजदूर दे कागा स्टूडेंट दे कागा उस्ताद दे कागा हर सोक दे खो هغه به انټي استعمال خامخا په خپل ژوند کې کړی خو تاسو به چېرته دا سوچ نه کړی چې یاره د دومره ګولۍ مونږ خورو ټیک ده که نه دا څه شی دی ټیک ده د څه نه جوړ دي او دا د څه دپاره کار کوي او کم ګولۍ چې کوم ده هغه د کم څیز دپاره کار کوي دا د دې بنیادی خبرونه به تاسو نه خبره خو بس ډاکټر راته ولیږي او بس مونږه په خوراک باندې شروع شو نن زمونږ دا ټاپک دی چې مونږ د انټي بایوټیک نه ځان خبرو چې دا څومره ګولۍ مونږ خورو دې ته څه ویلی کېږي او دا د څه لپاره کار کوي نو راځو انټي بایوټیک معنی لچې د انټي بایوټیک معنی څه ده literally meaning د انټي بایوټیک انټي وی اپوزینګ ته یو څیز منع کول سټاپ کول د انټي او د بایوټیک مین د بایو نه وته بایوټیک بایو مین لایف مونږ په نام لسم کې کوم چې سټوډنټان دا ویډیو ګوري هغه ته پته د بایو سټوډنټان چې د بایو مین لایف نو انټي بایوټیک اپوزینګ لایف نو لیټرلی خود دې دا مینینګ دی لایف خوس لایف چې کوم دی لایف د څه کې دی شي لایف چې کوم دی هغه د هر یو لیوینګ ارګانیزم چې دی د هغې ته مونږ د هغه چې کوم ډیوریشن دی د لیوینګ هغې ته مونږ لایف وایو ټیک شو نو د انټي بایوټیک مینینګ څه شو زموږ سره اپوزینګ لایف ټیک شو چې دی لایف اپوز کوي اوس به مونږ مخکې به مونږ ته پته ولګي چې یاره دی کم لایف اپوز کوي کم ارګانیزمز اپوز کوي ټیک شو راځو د انټي بایوټیک ډیفینیشن لا وایي ان antibiotic is a type of antimicrobial substance active against bacteria وای antibiotic دا یو قسم دی د antimicrobial ویل کېږي مایکروب جراثیم ته ویل کېږي د جراثیمو خلاف دا یو قسم دی وای د جراثیمو خلاف چې کار کوي او دا اکټیو کېږي اگینسٹ بیکټیریا هم یو جراثیم دی یو لینګ ارګانیزم دی ټیک شو دا زموږ سره په بایوټیک کې راځي بیکټیریا څنګه چې موږ مخکې هغه تیر لیکچر کې ویلو بایوټیک او ای بایوټیک چې پکې موږ ډسکس کړو نو بیکټیریا دا زموږ سره یو بایوټیک ایلیمنٹ دی په ایکو سیستم کې نو انټي بایوټیک څه دي په اسانو الفاظو کې انټي بایوټیک دا یو قسم دی د انټي مایکروبیل د جراثیمو خلاف کار کوي بس سمپل دا انټي بایوټکس د جراثیمو خلاف کار کوي اوس راځو بل ډیفینیشن لا a medicine that inhibits the growth of or destroys microorganism وای هغه دوايي کم چې انهبټ وای سټاپ کول رکاوهل چې هغه رکاوهي growth of د یو سیز growth یو سیز چې وای سیوا کول growth وای یو سیز چې سیوا کیږي ټیک شو نو سیوا کېدل سټاپ کوي بل چې کوم دی یا ختمي بالکل تباہ کوي مایکرو ارګانیزمز ټیک شو هغه دوايي چې هغه د مایکرو ارګانیزم سټاپ کوي او تباہ کوي ټیک شو خو د هغه مایکرو ارګانیزم کوم چې انسان لا مطلب نقصان ور کوي ټیک شو نو دا زموږ سره دي انټي بایوټیکس مطلب څومره هم چې ګولۍ مونږ خورو او دا څومره دوايانې چې خورو ټیک شو انټي بایوټیک نو هغه څه چل کوي هغه د هغې مرض خلاف کار کوي ټیک شو هغه مرض د څه د وجې نه په هغه ځای کې څه جراثیم موجود دي ټیک شو نو هغه جراثیم چې دی هغه ختموي نو هغه جراثیمو ته موږ څه وایو مایکرو ارګانیزم هغې ته موږ بیکټیریا وایو دغه شانتې نور هم د دې نومونه شته نو دا زموږ سره بل ډیفینیشن او د انټي بایوټکس ښه اوس راځو د انټي بایوټک ایکسپلینیشن له انټي بایوټک څه کار کوي بیکټیریل انفیکشنز خلاف کار کوي ټیک شو مطلب بیکټیریل انفیکشنز د هغو سره جنګ کوي فایټینګ اگینسٹ بیکټیریل انفیکشنز وایډلی یوزډ انټي بایوټیک چې کوم دي دا وایډلی یوز کېږي که تاسو وګورئ نو نن سبا میجورټي خلک چې کوم دي په دنیا کې هغو به خامخا د ورځې یو ګولۍ خو خامخا انټي بایوټیک به خوري ټیک ده نو وایډلی یوز په پوره دنیا کې استعمالیږي خلک استعمالوي ناٹ افیکټیو اگینسٹ وایرسز ښه بل دا امپورټنټ خبره ده چې انټي بایوټیک د وایرسز خلاف کار نه کوي ټیک ده ناٹ افیکټیو اگینسٹ وایرسز د وایرس خلاف کار نه کوي د وایرس خلاف چې کار کوي هغې ته وایي انټي وایرلز د وایرس خلاف کار کوي انشاءالله په را روان لیکچر کې به مونږ دا ډسکس کوو انټي بایوټکس د
وایرس خلاف کار نه کوي د وایرس خلاف چې کوم کار کوي هغه ته وایي انټي وایرلز ټیک ده ها بل څه کار کوي کل اور سټاپ گروث اف بیکټیریا څنګه چې موږ مخکې وې چې د څه کوي بیکټیریا کل کوي ټیک شو او یا د هغې گروث سټاپ کوي نو دا د انټي بایوټیک ایکسپلینیشن و اوس راځو سم نیمز اف انټي بایوټیکس مطلب څه نومونه د انټي بایوټیکس کوم چې ایگزسټ کوي ایموکسیسیلین ډاکسیسایکلین سیفالیکسین او سپروفلاکسیسین او کلینډامایسین نو دا زموږ سره دا یو څو نومونه وو د انټي بایوټیکس چې هغه دا موږ د مختلف د هغه دوايانې دي چې موږ د مختلف بیماریانو لپاره استعمالو امید لرم چې تاسو به دا لیکچر خوښ شوی خو بیا هم که په دې کې څه کوېسچن نو تاسو بالکل کولی شئ که تاسو ویډیو خوښه شوي نو دا ویډیو زموږ لایک کړئ او که نه یو خوښه شي نو ډس لایک یې کړئ او موږ ته په کمنټ کې خامخا ووایئ چې تاسو ولې دا خوښه شوه ولې تاسو خوښه نه شوه کله چې تاسو لایک کوئ او شیر کوئ او زموږ چینل سبسکرایب کوئ نو موږ ته یو موټیویشن میلاویږي موږ خوشحالیږو او انشاءالله را روان ویډیو کې میلاویږو د الله په امان